لیاس خلک مور او پلار د لاهور دي چې 40 کالونه په سعودي عرب کې اوسېږي. لیاس خلک خپله پیدایش هم د سعودي عرب دی چې د چکر دپاره پاکستان ته راغلی و. په دغه چکر کې د آسیا جینۍ خوښه شوله او ویې غوښتل چې زه په 10 منټو کې دې سره نکاح وتړم. هغه شانتې وکړ په 10 منټو کې دننه آسیا جینۍ سره لیاس خلک نکاح وتړل. د هغې نه بعد بیا لیاس خلک خپل خاندان ته ویلی چې ما خو نکاح وکړله او ټولو یې نه ګپ شپ ګڼله چې نه هېڅکله داسې نشي کېدلی. مینهوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکړم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ساده ټلۍ نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي. مینهوالو دا واقعه په لاهور کې مخې ته راغلې ده چې د 14 کالو جینۍ 14 کالو خلک سره واده وکړ. ټوله دنیا ورته حیرانه ده چې په دومره کم عمر کې او د کم عمر جینۍ سره یې واده وکړ. یعنې په تاریخ کې دا په لومړني ځل باندې همدغه شانتې کار و. لیاس خلک وایي چې زه ډېر زیات خوشحاله یم او په رزق کې مې برکت دی او په کاروبار کې مې اوس ډېر زیات برکت دی. ځکه عزتمنو چې کم عمر کې واده کول پکار دی چې د ګناهونو نه بچ. عزتمنو الله تعالی دې هر انسان ته وس ورکړي چې په کم عمر کې واده وکړي، نکاح وکړي. په زندګۍ کې به برکت وي، په کاروبار کې به برکت وي، په رزق کې به برکت. الله تعالی دې دغه دواړه ښه خوشحاله ساتي. ښه خوشحاله زندګي چې څنګه خوشحاله دي دا که شانتې خوشحاله دي الله تعالی ساتي. مینهوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ سوپر لیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان ووهئ. ښه یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسېږي.